اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. مشکات شریف کی د شروع فی المقصود نمخ کی نن باول درس د مشکات شریف ہوئی سبب بیا قبل الوقت جلالین شریف ہوئی اول ټالی کی مشکات شریف اول مشکات په مشکات شریف کی د شروع فی المقصود نمخ کی دو مباحث په طریقې د تمهید سره ذکر کو. اول بحث په مقدمة العلم کې ده او دویم بحث په مقدمة الكتاب کې ده. اول بحث د مقدمة العلم ده. په مقدمة العلم کې اته مباحث دي. دی اتو مباحثو ته رؤوسی ثمانیه ویلی شي. په دې اتو مباحثو کې اول مبحث د علم الحديث، علم رواية الحديث، علم دراية الحديث او علم اصول الحديث. د دې څلورو واړو تعریفات دي. اول تعریف د علم الحديث ده. د علم الحديث د پاره دو تعریف دي. یو ته حد اضافي وي او دوهم ته حد لقبي وي. لکه تاسو به د فنونو په کتابونو کې د اصول الفقه په باره کې امداسې زده کړي چې د اصول فقه د پاره دو تعریف دي. یو ته حد لقبي وي او دویم ته حد اضافي وي. خدا حد اضافي په نظر سره حد لقبي ته داسې دی لکه مفرد په نظر سره مرکب ته. مفرد په مرکب باندې طبعا مقدمي نو ذکرن مقدم کول پکار دي. نو اول به د علم الحديث د پاره حد اضافي ذکر کو او بیا به ورته د الله پاک په توفیق باندې حد لقبي ذکر کو. نو د علم الحديث د پاره حد اضافي، حد اضافي دی ته وای چې د علم چې مضاف دی د دې ځان ته تعریف کو. د الحديث علم الحديث دا د مضاف الیه ځان ته تعریف کو او د دې دوړو په مابین کې چې کوم نسبت دی چې اضافت ورته وای د اغي ځان ته تعریف کو. نو په حد اضافي کې درې تعریف کیږي. یو د مضاف، دوهم د مضاف الیه او دریم د اضافت. یعنی یو تعریف د علم، دویم تعریف د حدیث او دریم تعریف د اضافت. لیکن د اضافت تعریف ځکه نه کو چې اضافت خو په علم نحو کې تاسو زده کړی دی. نو د دې دوه تعریفات به ذکر کو. یو د مضاف او دوهم د مضاف الیه، یعنی یو د علم او دویم د حدیث. نو د علم د پاره څلور تعریف دي. علم په څلور قسمه ده. د علم اطلاقات، د علم څلور اطلاق دي. یو د علم د پاره معنا لغوي ده. د علم څلور معناګانې دي. یو د علم معنا لغوي ده. دوهم د علم د پاره معنا عرفي ده. دریم علم په معنا د علم مدون سره ده. او څلورم د علم د پاره معنا شرعي ده. څلور معناګانې دي. اوله معنا لغوي. لغوي علم په اعتبار د معنا لغوي سره په دې کې دوه احتمال دي. یو دا چې علم مصدر شي، دوهم دا چې حاصل بالمصدر شي. نو که علم مصدر شي نو معنی د پښتو کې پوهیدل، او که حاصل بالمصدر شي نو پښتو کې معنا د پوها، پوهیدل او پوها. پارسی کې علم که مصدر شي نو معنی د دانستن، او که حاصل بالمصدر شي نو معنی د دانش. او په اردو کې کچرته علم مصدر شي نو معنی د جاننا، او کچرته حاصل بالمصدر شي نو معنی د سمج، پوها.
نو یا مصدر دی یا حاصل بالمصدر دی. مصدر او حاصل بالمصدر کې خو فرق زده دی. دا موبایل دی یو د دې ماتول دی، په ماتولو چې کوم اثر مرتب شي ماتېدل، دا ماتېدل حاصل بالمصدر دی او دا ماتول مصدر دی. نو علم پوهېدل، په پوهېدلو پوهه مرتبېږي. نو علم په اعتبار د معنا لغوي سره دوه معناګانې دي، دوه احتمال لري. یو دا چې علم مصدر شي، دوهم دا چې حاصل بالمصدر شي. نو که علم مصدر شي معنی دا پوهېدل، او که حاصل بالمصدر شي معنی دا پوهه. نو ما درته ویلو چې د علم څلور معناګانې دي. یوه معنا لغوي شوه، په اعتبار د معنا لغوي سره دا یا مصدر دی یا حاصل بالمصدر دی. دوهمه معنا عرفي ده. نو په عرف کې علم ما به الانکشاف، مبدأ الانکشاف یا سبب د پاره د انکشاف. هر تعبیر چې تاسو کوئ یو شانته دي. نو علم په عرف کې چاته وای؟ ما به الانکشاف ته وای یا مبدأ الانکشاف ته وای. پښتو کې تعبیر وکا سبب د انکشاف ته علم وای. نو علم مبدأ الانکشاف، ما به الانکشاف یا سبب د پاره د انکشاف، د معنا عرفي ده. لیکن مبدأ الانکشاف یا ما به الانکشاف یا سبب د پاره د انکشاف د دې مصداق څوک دی؟ د دې مصداق څه شی دی؟ سبب د انکشاف څه شی دی؟ نو بعضی وایي چې سبب د انکشاف د مقولې د اضافت نه دی، بعضی وایي د مقولې د کیف نه دی حقیقتا یا مجازا، بعضی وایي د مقولې د انفعال نه دی، بعضی وایي تابع فی المقوله دی، او بعضی وایي خارج عن المقولات دی. لکه قاضی مبارک، قاضی کې وایي سبب د انکشاف الله دی او الله پاک د یوې مقولې لاندې هم نه دی. معنا عرفي خو زده شوه انشاءالله. په عرف کې علم مبدأ الانکشاف او ما به الانکشاف ته وایي، یعنی سبب د پاره د انکشاف. اوس د دې په مصداق کې اختلاف دی. څوک وایي دا د مقولې د اضافت نه دی، نو تعریفي په حصول الصورتي باندې کوي. څوک وایي چې دا د مقولې د کیف نه دی حقیقتا یا مجازا، نو تعریفي کوي په الصورة الحاصلتو باندې. او څوک وایي د مقولې د انفعال نه دی، نو تعریفي په قبول النفس لتلک الصورتي باندې کوي. او بعضی وایي چې تابع فی المقوله دی، حصول دا شی او په ذهن کې بانفسها دی، نو علم هغه صورت ته وایي، او هغه صورت تابع د ذی صورت دی. نو ذی صورت چې د کمې مقولې نه نو صورت هم د هغې مقولې نه دی. او قاضي خو تاسو ویلی دی، قاضي کې وایي خارج عن المقولات دی، هغه وایي علم د الله ذات دی. علم عرفي مبدأ الانکشاف ته وایي، سبب د انکشاف ته وایي، او سبب د انکشاف الله پاک دی. نو علم عین الله پاک دی. تاسو به قاضي کې داسې ویلي وي، نو خارج عن المقولات دی. د علم دوه معناګانې خو زده کړې، معنا لغوي، معنا عرفي. دریم علم په معنا د علم مدون، د دې دپاره اجمالا درې معناګانې دي او تفصیلا شپږ معناګانې دي. اجمالا درې معناګانې دا دي چې علم په معنا د علم مدون کله په معنا د نفس مسائل سره وي، کله په معنا د تصدیق بالمسائل سره وي، او کله په معنا د ملکی سره وي. متول کې به هم زده کړي. علم په معنا د علم مدون اجمالا درې معناګانې دا دي چې علم په معنا د نفس مسائل سره، دوهم علم په معنا د تصدیق بالمسائل سره، دریم علم په معنا د ملکی سره. د اجمالی درې معناګانې شوي او تفصیلا شپږ معناګانې دي. په دې هر معنا کې دوه احتمال دي. اوله معنا نفس مسائلو، نفس مسائلنا یا کل مسائل مراد دي یا قدر معتد بها د مسائل ترنه مراد دي. قدر معتد بها یعنی په څومره مسائلو چې غرض او غایه مرتبیږي. دوهم تصدیق بالمسائل کنا، نو تصدیق بالمسائل کې دوه احتمال دي. یو دا چې تصدیق په کلو مسائلو، دوهم تصدیق په قدر معتد بها د مسائلو. درېمه معنا ملکه وه، نو په دې کې دوه احتمال دي. ملکه په دوه قسمه ده، یو ملکه د استحضار ده،
دوهمه ملکه د استنباط ده. ملکه د استنباط دا د متقدمینو وه، الله پاک متقدمینو ته ورکړې وه، هغوی د لغاتو نه قواعد راویسته. استنباط د قواعدو یې کولو، د لغتونو نه، د لغاتو نه. نو دا ملکه د استنباط وه. دوهمه ملکه د استحضار ده، دا د متأخرینو وه. متأخرینو بیا د قواعدو نه د جزئیاتو استخراج کولو. نو قواعد متقدمینو جوړ کړي او د جزئیاتو استخراج بیا متأخرینو کړي. نو د متقدمینو ملکه د استنباط وه، هغوی د لغاتو نه قواعد راویسته، استنباط د قواعدو یې کولو. او ملکه د استحضار د متأخرینو وه، هغوی په دې قواعدو جزئیات متفرع کول، استخراج د جزئیاتو یې کولو. دا علم په معنا د علم مدون سره. او څلورم معنا د علم، علم شرعي. علم شرعي څه ته وایي؟ یو خو تاسو شرع قاید کې زده کړی دی، د علم تعریف هم زده کړی دی چې صفة توجب تمیزا لا يحتمل النقیض، یا صفة یتجلى بها المذکور. دا دوه تعریف شرع قاید کې کړي دي. خو مرقات مولا علی قاری رحمه الله د علم شرعي تعریف داسې کړی دی چې نور فی قلب المؤمن مقتبس من مصابیح مشکات النبوة. نور فی قلب المؤمن مقتبس من مصابیح مشکات النبوة. د مصابیحنا احادیث مراد دی او د مشکات النبوتنا د پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه مراد ده. نو نور اغرنا ده، مقتبس چې راخیستلی شوې ده، من مصابیح د احادیثو، مشکات النبوة هغه حدیث چې د پیغمبر علیه السلام د سینې مبارکې نه راوتلي دي. نو د هغې حدیثو رڼا دې ته علم شرعي وایي. نو دا د مضاف الیه تعریفونه، د مضاف تعریفونه چې علم دی. علم الحدیث د علم فی الجمله تفصیل شو. مضاف الیه چې حدیث دی د دې درې معناګانې دي. دوه به په نن درس کې ذکر کو. یو د حدیث معنا لغوي، دوهم د حدیث د پاره معنا عرفي، درېمه د حدیث د پاره معنا اصطلاحي ده. د اصطلاحي معنا به سباته ذکر کو. دا دوه معناګانې به نن ذکر کو. یو د علم د پاره، د حدیث د پاره معنا لغوي. نو د حدیث په لغت کې دوه معناګانې ذکر کو. اول دا چې حدیث د حدوث نه ده، په معنا د ضد القدیم، د قدیم ضد. نو حدیث د حدوث نه ده، معنا ده ضد القدیم. دوهمه معنا حدیث د فعیل وزن ده، صيغه د صفت مشبه ده په معنا د فاعل او د حادث سره. او حادث الخارج من العدم الى الوجود. حادث چاته وای؟ الخارج من العدم الى الوجود. دا د حدیث لغوي معناګانې شوي. ښه، لغت کې دوه معناګانې شوي. اول حدیث په معنا د چا سره ده؟ حدیث معنا د ضد القدیم، حدیث د حدوث نه ده، او حدوث ضد القدیم. او دوهمه معنا ده الخارج من العدم الى الوجود، چې فاعل په معنا د فاعل سره کو، یعنی د حادث سره کو. نو دا د حدیث معنا لغوي شو. دوه معناګانې په لغت کې راغلي. او حدیث په عرف کې چاته وایي؟ کلام خبری ته وایي. حدیث معنا عرفي څه ده؟ مطلق کلام خبری، یعنی ضد کلام انشائی. مطلق کلام خبری دا معنا عرفي ده. د معنا لغوي سره مناسبت دا ده چې کلام خبری د مطلق کلام په شان باندې حادث هم ده، او الخارج من العدم الى الوجود هم ده، تدریجا را پیدا کیږي. تر دې ځې پورې د مشکات شریف درس شو. تکرارا بیا درته وایم، ګوره هغه شرح راځي نن کې دې شي راشي ان شاء الله، به درته مشکل نه وي. تاسو هغه تقریر مو دغه کوي، ما شرح په لیکلې ده ان شاء الله چې نن مازیګر ته یا به سبا ته راشي. هغې کې دا ټول درس شته. ګورئ تکرارا درته وایم، په طریقې د تمهید سره د شروع فی المقصود نه مخکې دوه مباحث ذکر کو.
یو ته مقدمة العلم وای او دوهم ته مقدمة الكتاب وای. اول مقدمة العلم ذکر کو. په مقدمة العلم کې اته مباحث دي او د اتو وړو ته رؤوس ثمانیه وای. په دې اتو مباحثو کې اول مبحث د علم الحديث، علم رواية الحديث، علم دراية الحديث او علم اصول الحديث تعریفات دي. نو په دې څلورو کې اول علم الحديث دی. نو د علم الحديث د پاره یو حد اضافي دی او دوهم ورته حد لقبي دی. حد اضافي دا معنا چې د مضاف ځان ته تعریف کو، د مضاف الیه ځان ته تعریف کو او د اضافت ځان ته تعریف کو. او حد لقبي دا چې د علم الحديث مجموعي د پاره یو تعریف کو. لکه د اصول فقه یو حد اضافي دی، هغه تاسو زده کړئ چې د اصول ځان ته تعریف کو او د فقه ځان ته تعریف کو او د اضافت ځان ته تعریف کو. او حد لقبي دا دی چې د مجموعي د پاره یو تعریف کو. نو د علم الحديث حد اضافي دا په منزله د مفرد دی او د حد لقبي په منزله د مرکب دی. او مفرد مقدمي په مرکب باندې طبعا نو ذکرن مقدم کول پکار دی. نو اول به د علم الحديث د پاره حد اضافي کو. علم الحديث کې درې اجزا دي، مضاف، مضاف الیه او اضافت. اضافت خو مبین دی په علم نحو کې. نو د مضاف تعریف به وکړو، بیا به د مضاف الیه. مضاف علم دی او د علم د پاره ما درته ویلي څلور معناګانې دي. اول د علم معنا لغوي ده، دوهمه د علم معنا عرفي ده، او دریم علم په معنا د علم مدون سره ده، او څلورم علم په معنا د علم شرعي سره ده. اول د علم د پاره معنا لغوي ده. نو د علم لغوي معناګانې دو دي، ځکه علم یا صيغه د مصدر ده یا صيغه د حاصل بالمصدر ده. علم یا مصدر ده یا حاصل بالمصدر ده. نو که مصدر شي نو پښتو کې ترنه تعبیر په پوهېدلو باندې کو، فارسی کې تعبیر په دانستان باندې کو، او اردو کې تعبیر په جان نه باندې کو. او که حاصل بالمصدر شي نو پښتو کې ترنه تعبیر په پوهه کیږي، او فارسی کې تعبیر په دانش کیږي، او په اردو کې تعبیر په سمج باندې کیږي. د حاصل بالمصدر اثر مرتبه وي، لکه ماتول او ماتیدل. نو پوهېدل او پوهه. دوهم د علم د پاره ما درته معنا عرفي ذکر کړه. نو معنا عرفي د علم ما به الانکشاف یا مبدأ الانکشاف، یعنی کوم شی چې سبب د پاره د انکشاف وي نو دې ته علم ویلی شي. اوس د دې مصداق څه دی؟ سبب د انکشاف څه دی؟ نو بعضې علما وایي چې دا د مقولې د اضافت نه دی، تعریف په حصول الصورتي باندې کوي. بعضې وایي چې د مقولې د کیف نه دی، حقیقتا یا مجازا. نو تعریف په الصورة الحاصلتو باندې کوي. او بعضې علما وایي چې دا تابع فی المقوله دی، ځکه حصول دا شی وایي په ذهن کې بانفسها دی. دا خو په منطقو کې تاسو ویلی دي. او بعضې قاضي مبارک، قاضي خو مخکې ویلی کېدو، اوس ما درې وارې ویلی دی، اوس خو مدرسه کې نه ویلی کېږي. نو قاضي مبارک وایي دا خارج عن المقولات دی، ځکه مبدأ الانکشاف او ما به الانکشاف د الله پاک ذات دی، علم عین الله دی. تاسو به قاضي کې په دې خطبه کې ویلي. دریم علم په معنا د علم مدون سره. نو علم په معنا د علم مدون ما درته ویلي چې اجمالا درې معناګانې دي او تفصیلا شپږ معناګانې دي. اجمالا درې معناګانې دا دي چې علم یا عبارت دی د نفس مسائلنا، یا عبارت دی د تصدیق بالمسائلنا، او یا عبارت دی د ملکینا. بیا په دې هر یو کې دوه احتمال دي. نفس مسائلو کې یو احتمال دا دی چې کل مسائل مراد شي، ټول مسائل. دویم احتمال دا دی چې قدر معتد بها د مسائل مراد شي، یعنی دومره مسائل چې غرض او غایه ور باندې مرتبیږي. او تصدیق بالمسائل کې دا دوه احتمال دي، یا خو کل مسائل مراد دي یا قدر معتد بها د مسائل مراد دي. او په ملکه کې دوه احتمال دي، یا ملکه د استنباط مراد ده یا ملکه د استحضار مراد ده. ملکه د استنباط الله پاک متقدمینو ته ورکړې وه چې هغوی به د لغاتو نه د قواعدو استخراج کولو، او ملکه د استحضار الله پاک متأخرینو ته ورکړې وه چې هغوی د قواعدو نه به استخراج د فروع او د جزئیاتو کولو. او څلورم علم په معنا د علم شرعي. نو علم شرعي په مرقات کې تعریف داسې کړی دی چې نور فی قلب المؤمن مقتبس من مصابیح مشکات النبوة.
د مصابیح نه احادیث مراد دي او د مشکات النبوت نه یا د پیغمبر علی السلام بدن مبارک مراد ده او یا د پیغمبر علی السلام سینه مبارک مراد ده یعنی اغرنا ده چې د احادیث نه مقتبسه ده او احادیث بیا د پیغمبر علی السلام د سینې مبارک نه راوتلي دي دا د مضاف بیان د مضاف تعریفاتو دویم مضاف الیه حدیث دی کنه نو اصل مقصودم دغه مضاف الیه دی نو د حدیث د پاره درې تعریف ذکر کو یو معنا لغوي درې معناګانی ورته ذکر کو یو معنا لغوي دوهم معنا عرفي دریم معنا اصطلاحي د اصطلاحي به ثبات د الله پاک په توفیق ذکر کو نن به دو ذکر کو اوله معنا لغوي او دوهم معنا عرفي معنا لغوي د حدیث دو دی یا حدیث د حدوث نه ده معنی دا ضد القدیم دوهم حدیث د فعیل وزن ده په معنا د فاعل یعنی د حادث یعنی الخارج من العدم الى الوجود دې ته حادث وای معنی عرفی د حدیث ده مطلق کلام خبری یعنی ضد کلام انشائی مناسبت د معنا لغوي سره ده چې مطلق کلام خبری یعنی کلام خبری د مطلق کلام پشان باندې حادثم ده او الخارج من العدم الى الوجود تدریجا هم ده پاتې شو معنا اصطلاحي دا به ان شاء الله چې ثبات ذکر وای مشکل سبق روان ځکه وایو چې ټیم وتلی دی که نه انشاءالله چې جبیره پکې وکړو د قضایي او شرحه چې راشي بیا مشکل نشته زده کېږي دوه ځلې مې هم درته ویلي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دوهم مشکات روانم بسم الله الرحمن الرحیم الله